حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ شخصیت سهالو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آغا ہستی دا منگم پا دنیا کے وقت رو سار نماخام پوری سوچ کول منگ دا بکار دی چی منگ دا اللہ دا پارا دا آخرت دا پارا دا اللہ دا دین دا پارا سوک منگ دا خپلو بزرگانو دا خپلو اسلافو دا سید الرسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پسیرت مانے سمر عملو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پشان ظاہر منگ جوڑ کڑے دے دا اللہ دا رسول غنی باطن منگ جوڑ کڑے دے اخلاق زمنگ آغا سیدی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غنی دا خپل و پردو حقوق منگ ادا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکم معاملات منگ تبریخ آغا سے معاملات منگ کو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چسنگ عبادات و آغا سے عبادات منگ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چې د دین او د شریعت کوم حقیقی نقشه مونږ تبریخ د هغه حقیقی نقشه مونږ خپل کړی د رسومات او رواجونو کې روان یو دام خلقو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا دومره عظیم شخصیت ته چې د الله رسول د په باره کې فرمایي او تقریبا چې کله خطبه کې تذکرہ راشي نو د دې نوم سره دا ویل کېږي واشدهم فی امر الله عمر اللہ کے معاملے میں سب سے زیادہ سخترین انسان وہ عمر تھے دا اللہ دا رسول الفاظ دی واشدهم فی امر اللہ عمر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا بعض صحابہ کرامو دا غی صفات ذکر کړي امین هذه الامه ابو عبیدہ بن جراح دا دی امت امانتدار شخصیت ابو عبیدہ دے اقضاهم علی د دې امت فیصله کوونکې قاضی په قضا کې مړنه انسان اغا علی دی ارحم امتی به امتی ابو بکر زما په امت کې انتہائی مهربان ترین شخصیت اغا ابو بکر دی په حیا کې د ټولو نمخ کې حضرت عثمان ذوالنورین دی په حلال او حرام باندې پوي کس حضرت معاذ دی په فرایض باندې میراث باندې پوي کس زید بن ثابت رضی اللہ عنہ دے دا ہر چا خپل خصوصیات دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خصوصیت دا ذکر کئی واشدهم فی امر اللہ عمر اللہ کے معاملے میں سخت ترین انسان وہ عمر ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ چکر دا مکین ہجرت کولو دا اللہ رسول پا محرم کے صحابو تا اجازت ورکو چی زی دلتا مدینی تا دا مدینی خلقو پا شدت سر انتظار کولو او دا غي اصرار او پیغمبر علیہ السلام ته چې یا رسول الله تاسو سره د خپل مرګرو مدینه ته راځي مونږ تاسو ته دلته کې درکو او هر قسم حفاظت ذمہ داری مونږ درکو دا الله رسول د خبرې د پخلینه پس صحابه ته فرمایل چې زئی صحابه کرامو په محرم کې هجرت شروع محرم سفر بیا پر ربیع الاول کې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایش میاشت هم ده او د وفات میاشت هم ده پاغی کې د الله رسول هجرت او کو پخپله او مدینی منوری ته پاتو رسو کې ورسېدو دا غي نمخ کې صحابه هجرت کولو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په هجرت کې صرف یو کس دی او هغه کس دی چې په هر موقع په داسې ځایونو کې نور صحابه وو سره نو د الله رسول سره باغاو په غار سور کې وسره غده په هجرت کې وسره غده په ابتدا ایمان راړو کې وسره غده بغیر د دلیل نه رسول الله صلی الله علیه وسلم په صفات باندې اعتماد په وجه باندې دا غي دعوت قبول کوونکې کس چې دایته نه دی ویل چې ماته سم معجزه او دلیل خیا هغه کس ابو بکر رضی الله عنه دی وسره او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د ځان ته هجرت کړي دی او د پیغمبر علیہ السلام د هجرت نه مخکې چې د الله رسول فرمایل چې زئی نو دی روان شو نو صحابه کرام پټ پټ لل پټ پټ بتلل هغه به هجرت کول او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې کله هجرت کول زکه په پټ لل چې اسینی مشرکین په لار کې ایثار کی مونږه بیا موږ هجرت نه پاتې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې هجرت کولو نو بعض کسان د عمر صاحب سره شول وی مونږ تاسو رزو قافله کې ځکه چې لوی لار د مدینه نو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ د ہجرت شروع کول نمخ کې پټ هجرت خو اله سکه چې خانه کعبه ترالو مشرکین ناس او داسې د مشرکین یو ډله ناس ته وتپا سور دا غيو هغه ته وې چې زه هجرت کوم یو کس خپل خزا
هغه کونډول غواړي او خپل مور بورول غواړي، نو هغه زما مخې ته راشي ما دې ایثار کړي. تورې رستی ابو جهل غټ غټ کافر د مکې سرداران هغې سرونه ټیټ کړي او د عمر صاحب خبره نه رد کړه، نو د مخې ته راغله. دا هغه عظیم شخصیت، دا هغه عظیمه هستی ده چې کله د اسلام راوړو نو د ایمان راوړو نه مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دار ارقم کې چې صفا غر چې نن سبا کوم وروڼه زمونږ عمرې او حج ته تللي دي او صفا غر یې لیدلی د کوم نه چې سعی شروع کېږي، د دې سره متصل د حضرت ارقم ابن ابي ارقم رضی الله عنه کورو. دا په هغه صحابو کې دی چې د صدیق اکبر په 2 ورځ باندې دی مسلمان شو. د ده په کور کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام په پټو صحابه مسلمانېدل او هغه ای څخه بتلل، نو هلته به کېناستل د مشرکین نه په ډډه. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې ایمان راوړ وی چې یا رسول الله باس نور و پټ مزونه نه کوو، خانه کعبې ته. دومره زورور او سخت انسان دا زړه غواړي، دا مضبوط اعصاب غواړي. دا سختی د دې نه مراد هغه قوت ظاهري نه دی، د ژبې سختی نه ده، بلکې دا د زړه او د اعصابو مضبوطیا ده. او اردو کې وایي دل ګردے والی بات ہے. دا هغه څوک داسې خبرې کولی شي چې د هغه اعصاب انتهایی مضبوط وي. لیکن دغه کس چې ما تاسو ته تعارف وکړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د غم د صدمې په موقع باندې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه مغلوب الحال او په کوڅو کې به د مدینې ګرځېدو، تورې یې رایستې وې، که چا ووایي چې د الله رسول وفات شوی دی سر به دې پرې کوم، نه دی مړ. دومره لوی غم چې د سړي دا حالت وي، د داسې کس د الله رسول وفات شوی نه دی، ژوندی دی. البته هغه څه زمونږ نه لږ په ډډه شوی دی، لکه څنګه چې موسی علیه السلام 40 ورځو دپاره د خپل قوم نه په ډډه شوی او تور ته تللی او خلکو وی چې موسی مړ شو، نو هغې د سقي پوجا پاټ شروع کو. قرآن پاک کې د هغې تذکره ده. او موسی بیا رالو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شوی نه دی، هغه ژوندی دی. هغه صرف د هغه خپل خاص حالت دی، د وحي هغې ته تللی دی او د الله رسول به بیا راځي او دا منافقین چې کوم دی نو د دوی به عذاب یلی دا کوم چې په مسلمانانو کې پوټ او تفریقه پیدا کوي. دا ټکې به هغه کور د مدینې په کوڅو کې ګرځېدو، چا جړلی نه شول